شوګر چې دی نو دا ډیر زیات مرض دی او د وخت په پاکستان کې تقریبا 20% یعنی په سلو کې شل کسان چې دي نو هغه په دې کې مبتلا دي او چونکه جانلیوا بیماری هم ده لکه د دې سره ځانونه چې دي نو غم ځای کېدلی شي او په دې کې مزید اضافه چې دی نو هغه راځي. شوګر کومه ګورو بنیادی طور باندې دوا اړه لري چې یو ته مونږ هایپوګلایسیمیا وایو یو ته مونږ هایپر ګلایسیمیا وایو یعنی د شوګر دوا غټ قسمونه چې د هغه مونږ راخسته شو چې په یو کې شوګر لیول چې د هغه کمیږي په بل کې شوګر لیول چې د هغه سیوا کیږي او د شوګر بنیادی نقطه دا ده چې تقریبا 80% د اندازې مطابق دا د غم د وجه نه شوګر چې د هغه پیدا کیږي او کبیا مونږ په هغه باندې راشو چې عام طور باندې لبلبا چې دا نو هغه خپل دا غي نه چې کوم سیکریشنز کیږي نو هغه بنیادی طور باندې دا غي سیکریشن د وجه نه چې هغه سیکریشن په ټیک طریقې سره کیږي نه هغه انسولین چې دی نو هغه ریس کیږي نه نو د دې د وجه نه د شوګر عارضه چې د نو هغه لاحق شي د شوګر لګیدو سره د دنیا څومره مریضونه چې دي نو هغه انسان ته ډیر په اسانۍ سره لګيږي د هغه د وجنه د ګردو فیل کېدل کومنګو ګورو یا د دې سره بلډ پریشر کومنګو ګورو هغه د دې سره بالکل عام دي دا ټول سيزونه چې دي یا کمزوري د دې سره ډیر عام ده دردونه د وجود هغه د سره ډیر زیات عام ده یا د دین علاوه د خپو تلی سوځیدل یا د لسونو تالی چې دي نو هغه سوځیدل هغه هم د دې سره په دې علاماتو کې چې نو شامل دي او د دې سره بیا ډیر زیات کمزوري ډیر زیات هغه ویکنس چې دی هغه کوم فزیکل ویکنس وایو هغه مونږ منټل یا میموري ویکنس چې دا غدي سره مونږ وایو نو دا سيزونه ټول چې دي نو د دې سره ممکن دي او د دې نه علاوه داسې مریضان هم شته چې هغه ته لوګه چې دا نو غډیر زیات مقدار کې لګي او داسې مریضان هم شته چې د شوګر سره د غوي لوګه چې دا نو بالکل ختم شي هغه موږ ورته وایو چې اپیټایټ چې دا نو بالکل ډیمینش شي یا د دې سره کوم ګورو چې دا غوي په خوب باندې هم اثرات چې دا نو پریوزي یا د دې سره کوم ګورو په د خله زیات اوچواله یا بیا امتیازي چې دي نو هغه زر راتلل یا د هغه سره د امتیازو سوځیدل لکه دا ټول سيزونه چې دي نو هغه په شوګر کې په یو ځای باندې چې نو هغه شامل دي او بیا د دې لپاره لکه مختلف داوی چې دي نو هغه هم خلک لري چې د دې لپاره مستقل علاج چې دي نو هغه موجود دي کاغه په ایلوپیتھک سایډ دی کاغه هومیوپیتھک سایډ دی کاغه په حکمت سایډ کې دی مختلف داوی چې دي نو غرازي خو تر اوسه پورې یعنی نن تاریخ پورې لکه ای سچ داسې خبره نه راغلي چې د شوګر د کمپلیټ علاج یا د منډه کېدل چې ورته په ساده پښتو کې وایو نو چرته کې هم داسې نه دي شوی چې هغه د دې د وجنه شوګر لیول چې د نو غټیک شي مختلف داوی چې نو غرازي او د شوګر د حواله سره خو دا ټولي داوی چې دي نو دا بالکل ابستی او د دې لپاره بهتره خبره ده چې په شوګر کې درې سيزونه چې دي نو هغه د دې د علاج لپاره ډیر زیات بهتر دي یو داسې دی چې د شوګر دوايانې ریګولر استعمالول ډیر باقاعدګي سره استعمالول دویم چې دی هغه د خوراک په خوراک کې پرهیز کول یعنی د ډایټ خو خیال چې د نوغه ساتل او دریم سیس چې د نوغه ایکسرسایز په خپل وخت سره یا په خپل ټایم سره ایکسرسایز کول دا درې سيزونه د شوګر ډېری پیچیدګیانې چې د نوغه کنټرول کولای شي کوم احتیاط کو او دغه احتیاطي تدابیر کوم اختیار کو نو په دې موزي مرز کې بهتر کمې چې د نوغه راتللی شي او الحمدلله په هومیوپیتھی کې د دې لپاره بهتر علاج چې د نوغه موجود دی. کتا سوتا د دا قسم بیماری شکایت وی نو خپل علاج د یو قابل ډاکټر هدایت الله افریدی نو کوي. افریدی هومیوپیتھک میډیکل سنټر کاشف پېټرول پمپ سره نږدې مټر روډ خوازخیلا سواد د ایڈوانس نمبر یا نور معلوماتو لپاره هم په دې نمبر رابطه وکړئ.